او دا محراب چې دی 600 کاله په دې کې احنافو منځونه کړي 600 کاله. دا لیکره وګورئ، دا لیکره د مسجد نبوي د زوړ تعمیر دی. حضور صلی الله علیه وسلم چې څنګه راغو او مسجد هغه کول توسیع راوسته، نو دا د دې نشاني. دا وګورئ 1 2 3 4 5 6 شپږ ستنو پورې دا هغه زوړ دغه دی مسجد نبوي دی. رسول الله صلی الله علیه وسلم چې مسجد دغه کړ وړومبی راغو، نو وړومبی زوړ مسجد قدیم مسجد دا رسول الله صلی الله علیه وسلم. دا محراب چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دپاره منبر جوړ کړو، دا منبر دی چې رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته وختو. اسوانه حنانه چې د هغې بیا په جړا شوه دلته هغه تنه وه. دا حضور صلی الله علیه وسلم فرمایي د ما د کور او د ما د منبر منځ کې دا ریاض الجنت دا ریاض الجنت. دا منبر دا دی، دا منبر دی، دا منبر ریاض الجنت. او ریاض الجنت دا دغه ده، دا ماربل چې دی دا د ریاض الجنت دی. دا څونه چې راغلي دي د قرازه اشاره غوړي چې په مکمل کار شي. دا د ریاض الجنت ماربل دی. دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم محراب دی. حضور مبارک صلی الله علیه وسلم چې قبله بدله شوه، نو بیا حضور صلی الله علیه وسلم دی کې منځونه پړاول ټول عمر یې منځونه پړاو کړي دي رسول الله صلی الله علیه وسلم. او اسطوانه حنانه دلته وه، حضور صلی الله علیه وسلم هغه تنه وه د کجورې، هغې په جړا شوه، حضور صلی الله علیه وسلم ولا راکوشه وه هغې ته. لا اله الا الله اللهم صل على سيدنا محمد. اسطوانه عائشه ده، اسطوانه عائشه، او دا اسطوانه ابي لبابه ده، او دا اسطوانه سریر ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم دلته به اعتکاف لپاره صحیح. یا اسطوانه حراسه ده، چوکیدار بالته. بیا اسطوانه وفود ده، وفدونه به هلته راتله. بیا رسول الله صلی الله علیه وسلم جالی دي، او دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم روزه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم هغه درې مسلمان کې مخامخ حضور صلی الله علیه وسلم ته بالکل مخامخ کېږي سړی، او مواجهه راځي، او دغلته به درود لېږئ. او دا د حفصې رضی الله تعالی عنها کور و. دلته چې موږ ودرېږو دا هم د رسول الله صلی الله علیه وسلم کور دی، او د حفصې رضی الله تعالی عنها کله چې موږ به دا عثمان رضی الله عنه دی کې وسط راوستو، بیا دلته وسط چې راوسته هغې موږ ته به یو کړکۍ پرېږدي، دا د کړکۍ ده دلته درود ولېږئ، سلام اللهم صل والسلام عليك يا رسول الله، صلى الله عليه وسلم يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، رسول الله. السلام عليك يا رسول الله يا حبيب الله، السلام عليك يا رسول الله، الصلاة والسلام عليك يا خير خلق الله، الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين يا شفيع المذنبين، الصلاة والسلام عليك يا أبا بكر الصديق رضي الله تعالى عنه، الصلاة والسلام عليكم يا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، يا مشيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا وزيري رسول الله صلى الله عليه وسلم، يا رب العالمين، يا نعم المولى ونعم الناصرين. سفارت دا د رسول الله صلی الله علیه وسلم د نورو بیبیانو کورونو زینب بنت خزیمه چې کله څلور میاشتې وه وفات شو، بیا هغه نور دلته د خوتین کورونو د ام حبیبه رضی الله تعالی عنها، ام سلمه رضی الله عنها، زینب بنت جحش، جویره رضی الله تعالی عنها، صفیه رضی الله تعالی عنها، دا ټول دلته د هغې کورونو بیل بیل داسې دا کورونه په لین باندې وو، هغې له خپلې کوټې جوړې کړې وې. او دلته د عثمان رضی الله عنه کور، عثمان رضی الله عنه پس بیا دار اریتا رضی الله تعالی عنه و، بیا ابوبکر صدیق رضی الله عنه و، بیا بلال رضی الله عنه و، او دا دارالقضا و. هذا رسول الله صلى الله عليه وسلم. آمين 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 آمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم سره عشق او محبت را نصیب. آمين. رسول الله صلى الله عليه وسلم د حدیث خدمت را نصیب. آمين.
آمين 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 الله تلاول توفیق راکړي آمين روز محشر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې میوزیک آمين روز محشر کې د رسول الله صلی الله علیه وسلم شفاعت را نصیب آمين الہ العالمین د رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنډې لاندې میوزیک آمين د حاضرین قبول کړي آمين بار بار قبول کړي آمين د دعاګانې ولې په دنیا او آخرت کې آمين دنیا او آخرت کې خوشاله عزت آمين ټول امت مسلمه وبخي آمين صلی الله على تعالی محمد وآله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور چې کوم دی رسول الله صلی الله علیه وسلم دی راغو هغه دا کور ابو ایوب انصاری رضی الله تعالی عنہ کور دلته دلته اچھا ایوب انصاری تعالی عنہ چې حضور صلی الله علیه وسلم راغو بیا اوسېدو ومبه حضور صلی الله علیه وسلم دلته اوسېدو د کور کې او بیا د کور نه پس بیا خپل ځینې چې کله هغه جوړ کړ بیا الته رسول الله صلی الله علیه وسلم شرط او هغه نور الدین زنګي زمانہ کې چې کوم هغه دوه يهوديان راغلي او سورنګي کنسته او رسول الله صلی الله علیه وسلم یې زما خزه هغه دغه دی دغه دی دا غاډي نه لږ مخ ها دا غاډي نه مخ دی دغه دی دې کلام دې سورنګ کنستو نه دې رسول الله صلی الله علیه وسلم لو اطلع حضور صلی الله علیه وسلم خو کې نور دین زنګي خراب چې دا سپیرانه وشړه سپیرانه وشړه دوه د خوب کې راغی دریم دې د خراب نور دین زنګي هغه معلوماتو کو ټول کو مدینه والا ته دغه کو مداوت کو او دی ورته تاک کې ناسو چې زه وګورم چې کوم یو کاسته ټول راغه او دلته هغه دوه سپیکسان وغیرانه ویل چې مدینه والا ټول راغلي بیا ویل دي سبا زه ټول ته په خپل لاس باندې هدیه ورکوم مال به راځي او ماته به هدیه قبلې ټول مدینه والا راغه او یو له هدیه ورکوله خدا دوه سپی شکلونه ورته بیا ښکارانه شو حضور صلی الله علیه وسلم ورته خوب کې ښودلي ویل چې نشته دلته څوک داسې شته چې نه دي راغلي هغه ویل ټوله مدینه راغله یو دوه درویشان دي هغه دلته اوسېږي او چېرته هم نه دي ویل موږ به ورشو نور الدین زنګي چې دلته راغو او څنګه چې وکته هغه دوه سپي هلته وو هغه شنې سترګې وې او دا دوه یهودیانو هغې دلته وو چې کله دوی دلته وو نو هغه وخت بیا ویې پېژانده چې ویې کته تخته پرته وه دری پې پرته وه چې دری اخوا که تخته اخوا که لاندې سورنګ ته جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم د سورنګ ته هغه سورنګ چې ویې کته هغه سورنګ هلته ورغلی ویل ښه هغه سورنګ دلته دا دی په هغې باندې بیا دوه راټینګ کړه دوی بیا حل ورته وویلو چې یو مونږ دې دپاره راستوري شوي وو چې مونږ رسول الله صلی الله علیه وسلم بیا نور الدین زنګي د دې نه ګیر چاپېره لاندې د ډېر ډول لاړو د سیسې دیوال یې پټ چت را دغه کړو سیسې دیوال یې کې تو کړو چې څوک لاندې بیا دغه نه شي کولی سر هم نه شي والی او بیا ترې دیوالونه تو کړو او بیا پرې ګمبد چې هغې نه بر هم محفوظ وي دا هغه واقعه ده چې دلته شوې وه واقعه دلته دا نورې شوې به درته بیا وګورو